PICA ایکٹ میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے صرف تحریک انصاف کی پارٹی کو روکنے کے لیے کہ اگر کسی نے فلانی بات کی اور کسی عالم محمود نے اس کی حمایت کی تو اس کے لیے 3 سال جیل اور 6 لاکھ روپے جرمانہ. تم نے جو جھوٹ بولا ہے تم نے جو مینڈیٹ چوری کیا ہے, تم نے جو پارلیمنٹ کو قبضہ کیا ہے, تیری سزا پھر کیا ہوگی؟ PICA ایکٹ اس انداز میں ہمارے پاس آیا ہے. پشتونخوا ملی عوام پارٹی اس کی پرزور مذمت کرتی ہے. انسان کی بنیادی حقوق پہ حملہ سمجھتی ہے. یہ ہمارا حق ہے. پاکستان کا آئین اجتماع کی آزادی دیتا ہے, گپ شپ کی آزادی دیتا ہے, جلسے کی آزادی دیتا ہے, احتجاج کی آزادی دیتا ہے. آپ اگر ہمیں جرگے نہیں کرنے دیں گے, مرد آباد زندہ آباد کرنے نہیں دیں گے, پھر ہم اس ظلم کے خلاف کیا کریں گے؟ میں وہ آیات شریف مجھے بھول رہا ہوں. قرآن کریم میں اللہ پاک رسول اللہ مبارک سے یا ہمارے عوام انسانوں سے کہتے ہیں کہ بھائی کسی کو برا بلا مت کہو, لیکن مظلوم فرق یہ کہ مظلوم چاٹر زولے کہ سو ول پروانہ خدا لار کھڑے. یہ اس کو ہمارے قرارداد میں ہوگا, جرگے کے قرارداد میں. اس کی ہم مذمت کرتے ہیں, اس کو غلط سمجھتے ہیں. پاکستان کے بچاؤ کا صرف ایک ہی راستہ ہے, جلسے جرگے کے قراردادوں میں آ جائے گا. پاکستان کے بچاؤ کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس چوری چکاری کا ایک یہ ہے کہ وہ خود مستعفی ہو, ایک یہ ہے کہ نواز شریف, مولانا فضل الرحمان, عباسی صاحب, وہ پارٹیاں جو اس حکومت میں شامل نہیں ہیں, ان پہ مشتمل 4 مہینے کے لیے ایک حکومت قائم کی جائے جو ایک نئے خود مختار الیکشن کمیشن کی تشکیل کرے, فوج اور جاسوسی اداروں کو سیاست سے باہر کرے, اور نئے انتخابات جس کے نتیجے میں جو کامیاب ہو اس کے حوالے کرے, اور یہاں رہنے والے قومیتوں کی زمینوں پہ ان کے بچوں کا حق آئینی حق تسلیم کرے, ان کا احترام کرے, اور سینیٹ کو وہ اختیارات دیں جو قومی اسمبلی کے پاس ہے. یہ پاکستان قیامت تک چلے گا. اس کو ہم چلائیں گے, اس کو ہم زندہ باد بھی کہیں گے. ایک ایسا پاکستان جس میں لوگوں کی وفاداریاں خریدی جائیں, جس میں لوگوں کے بچوں کو اغوا کیا جائے, جس میں نعوذ باللہ بچوں اور مستورات کی بے عزتی ہو. اس پاکستان کو زندہ باد کہنے والے گناہگار ہیں, ظالم ہیں, ظالم کے بچے ہیں, اس ملک کے دشمن ہیں. پاکستان زندہ باد ہوگا تو تب ہوگا جب بلوچ زندہ باد ہوگا. پاکستان زندہ باد ہوگا تب ہوگا جب سندھی زندہ باد ہوگا. پاکستان زندہ باد ہوگا تو تب ہوگا جب پنجابی زندہ باد ہوگا. پاکستان زندہ باد ہوگا جب یہ پشتون زندہ باد ہوگا. ایسا نہیں چلے گا کہ ظالم قاتل ایک غریب آدمی کے گھر ڈاکہ پڑتا ہے, وہ جب ڈپٹی کمشنر کے دفتر جاتا ہے تو ڈپٹی کمشنر کے دفتر میں سارے وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جن سے غریب نالان ہے. IG کے دفتر جائے یار لوگ بیٹھے ہیں, لوگ عوام تو جانتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے. اتنے پاگل تو ہم نہیں ہیں کہ ہماری شاہراہوں پہ, چاہے یہ شاہراہ ہو, چاہے وہ شاہراہ ہو, چاہے وہ شاہراہ ہو, یہ جو یار لوگ بیٹھے ہیں لوگوں کو لوٹ رہے ہیں. یہ رات کے اندھیرے میں بھی اگر برسر اقتدار یہ ہمارے فوجی بھائی ان کو پروٹیکشن نہ دیں, کسی کا باپ راستہ بند نہیں کر سکتا, کسی کا باپ کسی سے پیسے نہیں چھین سکتا, کسی کا باپ کسی سے وہ کرنے, یہ سب آپ کرا رہے ہیں. اور اس کے نتیجے میں جو نقصان ہوگا وہ پاکستان کو ہوگا, اور ذمہ داری تمہاری ہوگی. آئیں پاکستان کو چلائیں, آئیں پاکستان کو بچائیں. آپ اپنا کام کریں, ہر سڑے پیدا خپل کار لڑکنا تر تیریج خپل یار لڑکنا. آئیں اس پاکستان کو بچائیں. ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے, جتنی جیلیں اپنے ہمیں دی ہیں, جتنی پھانسیاں اپنے ہمیں دی ہیں, جتنی آپ نے ہمیں تنگ کیا ہے, ہم وہ سب معاف کرنے کے لیے تیار ہیں, بشرط یہ کہ آپ یہاں ایک
आईनी पाकिस्तान की तरक्की ना करें। जो हम सब का पाकिस्तान हो, जिसमें हम सब के बच्चे खुश हों, हमारी बेटियां खुश हों, हमारे आलिम दीन खुश हों। हर मसलक पाकिस्तान में हर तबके पे जुल्म नाजायज़ है, हर फ़िरके पे बालादस्ती नाजायज़ है। हर चौक अब हर एक अपना काम करें। मैं यहाँ गया था इंडोनेशिया या मलेशिया, दस मज़ा राकड़ा बिल्कुल दस नजदीक बुद्ध मत वाला इबादत गाह دلته په څنګ کې مسجد و، هلته د چینیانو د بل چا دغه و، دا به ګرد دلته سره ناست و، کتارونه به سره کوو. بود مت والا د عیسایي دغه والا هندوانو والا چینیان بل مذهب و، ګپې به یې کولې، کتار به یې سره کاوه چې د عبادت وخت به راغی مسلمان مسجد ته ولاړ، حاجي مړي به د خپل له ورړ یا بل به خپل له ورړ. وروره عزیزانو، دا وطن وساتو، دا د ساتل کېدلی شي چې موږ د هر چا عزت وکړو، د هر چا د ژبې احترام وکړو، د هر چا د مور احترام وکړو، د هر چا د عقیدې احترام وکړو. هزاره وروڼه دوې درې ګیلې وکړي، څلور پنځه، زه ګیلې ملې نه کوم، په اشاره به ورته ووایم. موږ الکشن و، د سینیټ د دوی یو نماینده و، د موږ سره سمه وعده وکړه چې دا ووټ اول ووټ به هم تی ته درکوو او بل به هم ګزاره وکړو. په منځ کې خوارکۍ د کیلې پر جوړوس کې وشکېد. بس موږ د سوکا نور مې نه دي ویلي، سوکا مې موږ لږ خیزه راونیوله. زاړه زموږ د وطن خلک دي، زموږ وطن اوسېدونکي دي، بهادر خلک دي. ما اوس هېر دی، زه به پیدا کوم، کوم پیدا کړي. سهار بن نواب صاحب ته وشم کا کتاب و د میرویس نیکه په لښکرو کې، د زامنو په لښکرو کې یو جرنیل د میرویس نیکه زاره دا داسې وجنګېدی د میرویس نیکه په باچۍ کې د ایران خلاف هم، حالانکې هغه مالي تشیع د ایران خلاف داسې وجنګېدی لکه زری. او هزارګان یو بل احسان پر افغانستان کړی دی. ته به ځینې خبر یاست یا به نه یاست خبر، د امان الله خان سره چې د افغانستان خلاف کې بد حل جوړ شو، چې امان الله خان خلکو په مخه کې یوازې هزاره ورسره ودرېد، یوازې هزاره په سر په ما ورسره موږ په کار وویشتو، یو هزاره صفا ورسره ودرېدی. بیا امان الله خان خیال وکړي چې یاره زه له وژنو به نه به زه به ولاړ شم لیکلې د خدای په امان. عزیزانو، څه کوي دی بیا راته وایي، ما ته ګرد معلوم دي، زه ووایم ته به ګرد بیران شي، ملګري به بیران شي. د دې جرګې په جوړولو کې، په راغوښتلو کې، دا چې کومې ډوډۍ تاسې خورئ، دا چې کوم احترام دی، دا چې کوم خرڅونه شوي دي، په دې کې یوه روپۍ د سرکار نشته، په دې کې یوه روپۍ د چا د خواست نشته، د خپلو پښتنو پیسې دي، ورته یې راکړي دي. نومونه یې ځکه نه اخلو چې ظالمان یې بیا زیروي، ظالمان یې بیا زیروي. یو سړي و ما ته وویل، په ما خلک مه خبرو، بله جرګه وه، ما ته ویل بابک په ما مه خبروه، زه 50 لکه روپۍ درکوم. بابک په زړې زمانې بابک ما ویل نه خبروم، زه 50 لکه روپۍ درکوم، بابک په نه خبروي. د 50 لکه راکړې، بابک یې 10 لکه راکړې. نو عزیزانو، وطن کې خلک شته، قرباني والا خلک شته. موږ دا کولی شو نواب صاحب، موږ دا کولی شو چې موږ پر کور، دا زموږ دوکانونه دي د پښتانه، زموږ د وطن دا دوکانونه چې پر ځان 100 روپۍ د میاشتې کښېږدي. نواب صاحب ستا و، د علماو دا جرګه ته به دونې فنډونه برابر شي، نه به چنده غواړي نه به شی غواړي چې 100 روپۍ پر دوکان مې ورکړو، په لکونو په زرګونو دوکانونو 100 روپۍ ورکړو. دا که وچې ودرېده نواب صاحب غم مه کوه، که وچې ودرېږي. اخلاص په اخلاص د اسمانه دغه راولي، د اسمانه دغه راځي. پیسو موږ ولکه مانده شو، پیسې موږ ته ولس راکړي دي، هر چا چې راکړي دي موږ ته معلوم دي، لیکلي مې دي، دغه کړي مې دي. د هغو یو جهان مننه. ځینې پیسې لا پاتې دي، د جرګو دپاره ټولې شوي دي. ګوره د پیسې راوړي، هر چا سره چې پرتې دي د پیسې راوړي، داخل یې ډېرې زه به خبر یم. دا پیسې خو شمړي، سړی د ایمان خلاصوي. ګډوډ مه کوئ، صحبت ته مه راته ګوره، تا سره هم پیسې شته. پیسې راوړي چې کښېږدو. موږ به دې نه ځان ساتو نه دغه ساتو. موږ ته ډېر لوی دغه راکئ، تاسې راغلاست عزیزانو. سبا به دغه انشاءالله نواب صاحب هم لګیا دی، قلم یې ورته دغه کړی دی، سبا به درته وغږېږي، کلک به درته وغږېږي انشاءالله الرحمن.
بس هغه پښتانه وایي چې اخیری مصرۍ مې دا ده بالاخره یې مه کې د ځوانانو مجلسونه خدای د اخري جرګه مه کې موږ ته اتحاد او اتفاق راکړي پر موږ رحم وکړي موږ ته هغه لار راوښیي چې تا د خپلو نبیانو ته وښودلې وه موږ ستا د نبیانو پیروکار کې موږ ته خپله لار راوښیي ته زموږ پر سر سې ته زموږ رهبر سې د تا ما سوه بل زورور نه موږ منو زه به خدای که منم که چا وولم پروا نه لري بل زورور نه موږ منو نه دا کوو ته هم لږ ګزاره کوه موږ هم لږ کمزوري خلک یو لږ نظر ساته او موږ ته لږ کله په یو خوب کله په یو دغه کې لارې راښیه به چې ستا رهبري ستا رهنمایي انشاءالله الرحمن دا پښتانه به خپله لار پیدا کړي او انشاءالله الرحمن په وطن کې به د پښتنو سیالي برابروي افغانستان به د بدۍ خلاص شي ملک یې موږ ګډوډ نه کوو زه به جرګې به نور هم کوو هر چیرې به کوو تی سره به سلا کوو تر هغو چې بیا سره پیدا کوو دوه به الله کاس سره څه ته ښه یې ما وساتو خدای دې راوړي ډېره مننه الله پاک مو وساته خدای دې خیر دې پېښ کړي یو مولوي صاحب راسه دغه دوه خو وکړي پرون تیمرګری راغلی و بابړ مړ شو دغه داسې مولوي صاحب راسه دوه خو وکړي عمر بابړ دلته راغلی خواره کوي د تحریک انصاف سکرټري و ډېر ښه سړی و دلته روبړ وکړي پرون ماښام راغلی ول مولوي صاحب راسه دوه خو وکړي محمد صاحب زوی دی درود شریف ووایاست بیا به دعا وکړو. اللهم صل علی محمد الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم صل على محمد بعدد من قاد وصام اللهم إنا نسألك الفوز والنجاة من النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وحب العلماء العاملين الصالحين الذاكرين الشاكرين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم أزل عيوبنا وتولنا بالحسنى اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير الضالين مضلين اللهم احفظنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أحسن عاقبتنا في أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك الجنة ونعيمها واستبركها اللهم إنا أعوذ بك من النار وسلاسلها وأغلالها اللهم إنا نسألك العفو والعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم اغفر لوالدينا ولأساتذتنا ولتلاميذنا ولمشايخنا ولقبائلنا ولأقربائنا ولأقرباء أقربائنا ولأصدقائنا ولأحبائنا ولأقرباء أحبائنا ولجميع أمة محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين